شهود باندې وویني نو په دغه وخت کې به دې چغې شروع کړي چې یا الله اوس راته مهلت راکړه اوس مې به مړ کوه نو لهذا بیا به د نیک اعمال کوم ولیکن مرګ وخت مقرر دی لا یستقدمون ولا یستغفرون د یو سکند برابر تقدیم تاخیر کې نه راځي بیا هغه وخت باندې وکړي او یا چې کله دې قبر کې کېښودل شي عالم برزخ ته لاړه هغه وخت کې به چې وباسي بیا چې الله اوس مې لږ دې دنیا ته واپس کا زه به نیک اعمال کوم او یا چې کله په قیامت کې الله جل جلاله دا خلک راجمع کړي خپلې مخې ته بیا ورسره حساب کتاب شروع کړي نو په هغه وخت کې به بیا دې وایي چې الله اوس ما دنیا ته واپس ولېږه زه به د سترګې برابر ستا نافرماني نه کوم زه به نیک اعمال کوم او لمونځونه به کوم عبادتونه به کوم ولیکن الله فرمایي کلا هرګز داسې نه ده انها کلمة هو قائلها دا خو دې افسوس کوي چې افسوس دنیا ته واپس لاړې والله فرمایي دا افسوس په افسوس باندې پاتې دا افسوس په افسوس پاتې دی بس واپس دنیا ته راتل نشته دی دا خو یو خبره ده چې دی وایي چې الله ما دنیا ته واپس ولېږي دی صرف په جمله باندې وایي راتل دنیا ته واپس نشته دی بیا هم تخویف اخروي ذکر کېږي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون چې کله شپېلۍ وویل شي نو دې نه مراد نفخ ثانیه ده چې هغې سره به د عالم آخرت ابتدا کېږي دې لومبنۍ شپېلۍ سره به الله جل جلاله ټول خلک مړه کړي ټول خلک به مړه شي بیا به دویمه شپېلۍ وویل شي په هغې باندې به الله جل جلاله دا تمام مخلوقات راژوندي کړي ټول انسانان به راژوندي شي په هغې دویمې شپېلۍ سره چې کله دویمې شپېلۍ سره خلک راژوندي شي دا به د آخرت شروع ابتدا وي ټول خلک به الله جل جلاله ته راجمع شي او دا به قیامت وي نو لهذا بیا فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون نسبونه به ختم شي نسبونه به د خپل منځ کې ختم شي یوم یفر المرء من اخیه بیا چې دی نو هغه سړی خپل ورور ته نه ګوري چې دا مې ورور دی ورور نسبت دی اوس دا زما ورور دی نسب دی ورسره دا زما پلار دی نسب دی ورسره دا زما مور ده دا زما خور ده خو لیکن د قیامت په ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه بیا قریبي رشتې چې سړي ته خپل ورور ډېر زیات نږدې وي خپله مور ورته ډېره زیاته نږدې وي خپل ورور او دارنګې خپل پلار ورته ډېر زیات نږدې وي خو لیکن هغه قریبي رشتې او قریبي نسبونه هغوی به د یو بل نه تښتي بیا ملګري پکې واخله بیا ترزوی پکې واخله بیا خورۍ او ورواره پکې واخله د نیکې ولا باندې په کار نه راځي فلا انساب بینهم نسبتونه به ختم شي بس هر سړی په خپلو خبرو کې وګوري ولا يتساءلون او نه به دوی د یو بل نه تپوس کولی شي نو تپوس نه مراد بل ځای کې راځي چې دوی به د یو بل سره تپوس کوي اقبل بعضهم على بعض يتساءلون یو بل ته متوجه شي یو بل نه به تپوسونه کوي نو مؤمنان به یو بل ته تپوسونه کولی شي ولیکن کافران او چې دوی د یو بل ته تپوسونه نشي کولی یا بشارت اخروي دی فمن ثقلت موازینه اولئک هم المفلحون د چا چې عملونه درانه شول یعنی اعمال وزن او طول وشو او بد اعمال کم او نیک اعمال سیواو اولئک هم المفلحون دې کامیاب شو فمن خفت موازینه او کم خلق چې راوي اعمال نیک سپکو ختل او بد اعمال درانه ختل اولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون دا هغه دي چې ځان په تاوان کې اچولي همیشه لپاره په جهنم کې پراته وي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون او جهنم کې به دا اور د دوی بخونه سوځي جهنم کې به دا اور د دوی بخونه سوځي وهم فيها كالحون او دوی به دې کې چې دوی بد شکل وي بد شکل وسنګ وي رسول الله مبارک فرمایي چې هر کله دوی په جهنم کې وسوځي انو دا ما برانه شونډه به د تندي پورې ختلې وي تر سره پورې او دا لاندې شونډه به تر نامه پورې راټوله شوي وي یو هیبتناک او بد شکل به وي ځکه الله فرمایي وهم فیها کارهون مخونه به ورته دا اور سوځي او دا شکلونه به ډېر زیات بدرنګه به ډېر زیات بد به وي الله جل جلاله دې موږ ته د هغې نه چې دی نو نجات راکړي او الله جل جلاله دې په خپل فضل باندې جنت ته وداخل کړي الله جل جلاله کو ارشاد فرمائی متخذ الله من ولد الندني ولي الله جل جلاله اس يوم اس قسم زوی لرا وما كان معه من اله او نشتدي ذهب سرا من اله سو برابر واقدار اذا لذهب غنيدا وقت چرتوید الله جل جلاله سره بل خدای لذهب كل اله انو خام خاب یل کړه
دا ما پیدا کړی دا ما تراکا او بل خدای وی چې دا نو دا اشیاء ما پیدا کړی دا ما تراکا ولا بعضهم على بعض او خامخا زور ورشوي به په یو بل باندې یعنی یو خدای یو بل باندې ضرور غالب کېده د دوه خدایانو یو بل سره جګړه وه ولیکن په دې کائنات کې دا رنګې نشته دی فساد پکې نشته دی او جنګ جګړه پکې نشته دی نو معلومه ده چې خدایان پکې دوه نشته بلکې یو خدای دی پکې سبحان الله پاکي د الله جل جلاله لرا عما يصفون د هغه نه چې بیانوي عالم الغیب والشهادة اپوهه دې په پټو باندې په پټو اشیاو باندې والشهادة او مخکاو باندې فتعالى عما يشركون او بلند د هغه نه جديد بلند د هغه نه یشرکون چې دوی ورسره شریک جوړوي یعنی الله جل جلاله چې کوم دوی ورته نسبتونه کوي او الله جل جلاله ته اولاد ثابتوي د الله جل جلاله سره نور خدایان شریکي په خدایي کې چې ته بت چې دې نو خدای وایي چې ته کاڼي ته خدای وایي ولهذا د دین الله جل جلاله او پاک دی او منزه دی قل رب اما تريني تو پیغمبر او رب زما اما تريني کچری خای ماتا ما اغه عذاب یوعدونا چې دوی سره وعده کیږي شي یعنی کوم عذاب وعده چې تا د کافرانو سره کړی دا نو که شرط ما تا هغه عذاب خې معنا دا چې ژوندې مو زما په ژوند کې عذاب دوی باندې راځي ربي او رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين بس مگر دې ما په قوم ظالمانو کې یعنی په جمله ظالمانو کې ما مو ورچي وانا على ان نريك او بشک په دې خبر باندې چې شرط مونږ او خایو تا ما اغه عذاب نعيدهم چې مونږ یې وعده کوو دې سره لقادرون مخامخ قدرت لرونکیو یعنی مونږ ته دې باندې عذاب راوستي چې په دې باندې سبب قدرت دې ادفع بالذي هي احسن السيئه او تدفع كوا هغه طریقه باندې چې هغه ډېره زیاته اخیستوي څه دفع کوه السیئة بدی لره یعنی بده خبره د هغې جواب په بدو الفاظو کې مه ورکوه په ښو الفاظو کې یې ورکوه نحن اعلمو موږ ښه پوهېږو بما یصفون په هغه څه باندې چې دوی بیانوي وقل ربي او تو وایه او پیغمبره ای رب زما اعوذ بک من همزات الشیاطین د پناه لیکم په تا سره د وسوسو د شیطان نه یعنی د شیطان د وسوسو نه هم په الله جل جلاله سره پناه نیسه واعوذ بک او پناه نیسم په تا سره ربي او رب زما ان یحضرون د حاضرېدلو د دوی نه ماته یعنې چې دا شیطانان ما ته راحاضر شي زه په تا باندې پناه نیسمه حتی اذا جاء احدهم الموت تر دې پورې چې کله راشي یو تن ته د دوی نه مرګ قال رب ارجعون نو بیا به دې څه وایي او رب زما ارجعوني واپس کی ما دنیا ته لعلي اعمل صالحا د دې لپاره چې زه نیک اعمال وکړم فيما ترکتو په بدله د هغې کې چې ما پرېښودلي دي دنیا کې دې نه مخکې ومه ولیکن نیک اعمال مې پرېښودي دي بد اعمال مې کړي دي اوس مې واپس دنیا ته ولېږه چې کوم نیک اعمال مې نه دي کړي په دنیا کې اوس په ډېر زیات کو کلا ای لا رجوع الى الدنیا واپس دنیا ته تلل نشته انها کلمة بېشکه دا خو یو خبره ده دا یو خبره ده چې دی وایي چې ما دنیا ته واپس کا هو قائلها چې دی وایي هغې لره ومن ورائهم برزخ او مخامخ د دوی نه هغه لویه پرده ده یعنې برزخ دی الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی به دوباره ژوندي کولی شي یعنې تر قیامته پورې به دی په برزخ کې پروت وي د برزخ ژوند چې د مرګ نه والي تر بعض تر قیامته پورې کوم ژوند دی د مرګ نه والي سړی مړ شو د مرګ نه والي تر قیامت پورې چې کوم ژوند دی دې ته ویل کېږي عالم برزخ یعنې د برزخ ژوند او زندګي ورته ویل کېږي فإذا نفخ في الصور پس کله چې پکې ووهلی شي په الصور په شپېلۍ کې فلا انصاب بینهم انو نه به وي نسبونه په میانځ د دوی کې یومئذ په دغه ورځ باندې ولا یتساءلون او نه به تپوسونه کولی شي دوی د یو بل نه د یارې د وجې نه فمن ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درانه شي عملونه د هغه فاولئک هم المفلحون پر دا کسان چې دي هم دوی کامیاب دي ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپک وي عملونه د ده اولئک الذین خسروا انفسهم پس دا هغه کسان دي چې تاوان کې اچولی دي ځانونه خپل فی جهنم خالدون او په جهنم کې وي همیشه دپاره تلفح وجوههم النار او سوځوي به مخونه د دوی اور وهم فیها کالحون او دوی په دې کې بد شکله وي صدق الله العظیم